نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و چې کله یو انسان وفات شي نو دا هر انسان د پاره په اسمان کې دو دروازې دي. په یو دروازه باندې د نیک عملونه اسمان ته خيږي او په بل دروازه باندې د رزق د اسمان نه راځي. نو چې کله دا انسان وفات شي او مړ شي نو په د باندې دا دوه دروازې د اسمان جاړي چې اوس په نیک عملونو په کم باندې راځي او رزق والوي چې زمونږ نه بوس رزق چرته ځي نو دی جاړي. او کله چې یو انسان وفات شي نو چې په کم ځای کې کم علاقه کې د دفن کېږي نو مقبره ټول ځان خپل کې خیسته شي او دا تمنا کوي ارزو کوي چې کاش دا پلان کې سره د مؤمن او د نیک سره دا زما غیږ لراله او زما بدی خوا کې دلته زما بدی زمکه زما په حصہ کې دفن شي. دا زمکه دا مقبره دا د تمنا کوي ارزو کوي. او روایت کې راځي و چې کوم یو مسلمان وفات شي مړ شي او د په کوم ځای باندې سجده لګولې ده نو د قیامت په ورځ باندې به دغه ځای د لپاره گواهی کوي گواهی چې الله دې پلان کې بنده په ما باندې خپل سر لګولې او سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلى اے الله ستاسو صفاتونه کول او سجدي او سري په ما باندې لګولې او دغه ځای په کوم ځای باندې چې بده سجده لګولا سلوي خورزي پوری د زمکه دغه حصہ دا بدی انسان په سجاړي چې د تندې بیا رانه په ما باندې ونه لګي سلوي خورزي جاړي د زمکه د یو مسلمان